چې کله سلام وګرځول نو د الله سره راولي به د سر باندې کېږي و یا قوي یا قوي یا قوي هلکه دا څه شی دی وایي دا وظیفه د دې سره سر وایي ښه کېږي مازغه وایي د دین علاوه نور ډېر زیات بدعات دي چې هغه مونږ کوو په مانځه کې هغه مونږ کوو په عمرو کې هغه مونږ کوو په حج کې دا کارونه زمونږ نه کېږي د دې وجې نه وروڼو بصیرت سره عبادت کوه هسې نه چې عبادت کې او هسې به ځان ستړی کړي او بیا ثواب نه وي بلکې الټه عذاب وي تاسو به ګورئ زمونږ دا ډېر پښتانه وروڼه داسې کوي چې کله سلام وګرځوي نو د الله سره راولي به د سر باندې کېږي و یا قوي یا قوي یا قوي هلکه دا څه شی دی وایي دا وظیفه د دې سره سر وایي ښه کېږي مازغه وایي تیزېږي دې سره مازغه تیزېږي نه خرابېږي د الله رسول چې څومره منځونه کړي دي او هغه چې سلام ګرځولی چېرته دا کار کړی صحابه به را نقل کړی وی په دې باب کې چې کوم حدیث دی هغه سخت ضعیف دی چې لاس به راولي او په سر به یې کېدي بل طرف ته صحیح حدیث دی چې عبدالله ابن عباس فرمایي چې ما د الله د رسول مونځ ختمېدل په تکبیر باندې پیژاندل الله اکبر به یې وکړو او بیا به درې پېرې استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام او اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بآية الكرسي بسبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له داخل ندري سورتنا هغه سړی چې هغه ته ځان ته عاشق رسول وایي د هغه نه تپوس وکړه د مانځه نه پس کوم اذکار د الله رسول ویلي ولې نه ورځي د سارې څه اذکار دي د ماښامې څه اذکار یې ولې نه ورځي صرف هغه دا یو ټکی یاد کړی دی وایي زه عاشق رسول یم